سبا چشمې چې کوم دي نو دا یو قسم د سترګو حفاظت هم دی او د هغې سره سره د نظر چې کومه کمزورتیا ده د هغې هم په کار راځي. دلته خلکو ته ځان په چشمو ډېر بدې ښکاري خو کومه چې سنجیده خلک او هوښیار خلک وي نو هغه د خپلو سترګو هم ډېر خیال ساتي او چشمو کې هم ډېر دلچسپي لري. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو په اسد آی کیر سنټر واړی کې موجود یم. راغلم ډاکټر صاحب زموږ یو ډېر ښه ملګری دی او زما په خیال باندې د ډېر وخت نه په واړی هسپتال کې د سترګو دغه علاج کوي. یقینا سترګې چې کومه دي د الله تعالی طرف نه یو نعمت دی د انسان په جسم کې یو داسې نعمت دی چې دا د چا نه وي هغې ته دې احساس کېږي او پکار دا دی چې موږ د خپل ټول وجود د جسم سره سره د خپلو سترګو خیال وساتو چې چا سترګې نو هغه بیا د هغې نعمت چې کومه دی موږ هغه دومره قدر نه کوو خو چې لږ شان مسله راشي نو بیا موږ ډېر زیات کړي وو. په دغه دوکان کې موږ کتل ښکلي ښکلي فریمونه هم لګېدلي او نن سبا چشمې چې کومه دي نو دا یو قسم د سترګو حفاظت هم دی او د هغې سره سره د نظر چې کومه کمزورتیا ده د هغې هم په کار راځي. دغه چشمې مې ولیدلې ښایسته ښایسته فریمونه دي ښکلي ښکلي چې کومه دي نو هغه پکې دیو سجاو کړي دي دلته. خو چونکې نن سبا موسم د ګرمۍ را روان دی او زیات خلک چې کومه دي د پیشنټ په طور باندې هم دغه چشمې استعمالوي. نو ډاکټر صاحب خو زموږ ملګری دی او د ډېر وخت نه چې کومه د هغه تجربه ده په دغه هسپتال کې ډیوټي کوي. بالکل د وړی هسپتال خواته نږدې دغه ګیټ دی دلته او چې کومه د نظر مطابق چې کومه ټیسټ وشي بیا خلکو له هغه شانتې چشمې تیاروي که هغه نارینۍ او که زنانۍ. نو ډاکټر صاحب راته وایي چې ډېر عمر چې کومه دی تاسو تېر کړی د سترګو په علاج کې څومره خلک زموږ خلک د چشمو په استعمال کې دلچسپي لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چې دلته خلکو ته ځان په چشمو ډېر بدې ښکاري خو کومه چې سنجیده خلک او هوښیار خلک وي نو هغه د خپلو سترګو هم ډېر خیال ساتي او چشمو کې هم ډېر دلچسپي لري. او دې دپاره موږ انشاءالله خلکو ته دا یو دغه ورکوو پیغام ورکوو چې هغوی د خپلو چشمو د سترګو ډېر زیات خیال هم وساتي او چشمې د استعمال په غرمو کې او داسې په دوړو کې یا په ګاډي کې سفر کوي د هغې لپاره ډېر ضروري دی چې هغوی استعمال کړي. د چا نظر کم هم نه وي د هغوی لپاره د چشمو استعمال ضروري دی که نه؟ او جی او ډېر دلته لکه تاسو بهر دنیا کې خو کتلي چې هلته هر سړی په نور کې چې ګرځي چشمې اچوي خو دلته زموږ خلک لږ ځان ته لږ دغه محسوسوي نور چشمې ډېر ضروري شی دی انسان لپاره ډېر ضروري شی. درته وایي چې دلته کومه زموږ خاص کر مشران دي بزرګان دي هغوی چې کومه د نظر کمزوری شي د هغوی دپاره هم چشمې تیاروي او جی هغې دپاره بیا د هغې ریفریکشن موږ کوو او بیا د هغې چې کومه نمبر راوځي په هغه نمبر ولا بیا چشمې جوړو او فرض که د هغې یا سکرټري کې یا پردې مردې راغلي نو هغه بیا موږ سوات ته یا پېښور ته یا تیمرګرې ته هغه مو ریفر کوو بیا د هغو پردې اپریشن کوي د هغې نه وروسته بیا معاینه کوو ګورو که هغې د چشمو ضرورت وي نو چشمې ورته اډوایس کوو که فرض که نه نو هغه خپل نظر دغه لینس ته بیا برابر وي. داسې خلک هم چې ډاکټر صاحب چې هغوی په کور کې مطلب یو کس هغه بیمار وي هغه د چشمو د نظر چشمې چې کومه هغه جوړې کړي خو بیا دغه په کور کې نور خلک د هغو نظر کمزوري نو هغه یو چشمې چې کومه دي مختلف خلک استعمالوي د دې ښه اثرات بد اثرات ډېر داسې موږ لیدلي دي او راغلي دي او د یو بل چشمې استعمالوي حالانکې د هغو د نظر هغه نه وي خو هغوی استعمالوي که نه نو دا ښه خبره نه ده نقصان شته جي او بالکل دغه نمبر ډېر هاي نمبر وي بعضې پکې هغو هغه استعمالوي نظر ته نقصان هم رسوي بل ښه نه لپاره سر دړه هم راولي جي او نو دا ښه خبره نه ده چې پردې نمبر ته نه ټیسټ مطابق جوړ ډېره مننه قدرمنو په تلازیق لاله بالکل په وړی هسپتال کې د دوی خپل جاب هم دی ډیوټي هم ده او دلته دغه کلینیک دی خپل د نظر دپاره که چا چشمو ضرورت یا داسې جنرال څوک غواړي چې زه ښه چشمې استعمال کړم نو دغه دوکان دغه کانټیکټ نمبر زه په دغه سکرین باندې شیر کوم راشئ خپلې خوښې مطابق چشمې چې کومه دي هغه هم جوړې کړئ ما له خپل باندې ځل باندې راکړئ خدای پته نه لګي چې ښې لګي که بدې لګي خو د الله ستا لاس تحفه ده او څوک هم یار دوست ان شاء الله جی بالکل ډېره مننه ډېره مننه